السلام علیکم نور امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو معاذ خلک د مټې د کالج سره نږدې عزتمنو خپل ځان په خپله باندې وجل او دا عزتمنو اخر وده چې دا د 10م کلاس طالب علم و د یوه پارچه ورکړې وه، نورې پارچې ورته پرتې وې، خو ده ځان سره دغه ظلم وکړو. راځئ مینوه د هغه د کورنۍ خبرې نن زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکه کوم. ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې هر اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې کې نوي سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. محض خلک عزتمنو څه د تعریف محتاج نه و، یو طالب علم و، ښه قابل م و. دا نه ده چې بېکاره خو څه د ده تربیت همداسې شوی و چې یعنې مور او پلار له ټوله توجه سبق طرف ته ورکړې وه او نور څه تربیت یې ورته یعنې نه ښودلی. د دغې د وجې نه عزتمنو زامن بیا خراب شي. ځکه عزتمنو چې دنیایي تعلیم سره ورسره عزتمنو د دیني تعلیم هم ورله توجه ورله ورکوئ، ورسره د تربیت هم ورکوئ، نو ستاسو دغه بچی د دې نه غټ قابل بل څوک خو نشته دی. تاسو به زده کوئ چې هغه دغه انګلیش سکولونه به پرې ووایو د دې د وجې نه چې دا به یعنې موږ ډاکټر ستاسو کړو، خو چې د ده تربیت صحیح نه شوي نو عزتمنو دا کو ډاکټر هم ستاسو شو نو ده کې څه عقل نه وي. داسې واقع ځکه مخې ته راځي عزتمنو چې دا موږ خپل بچو باندې یعنې خپل د نظر خیر لاندې یعنې نه ساتو، نو خدای مکړه الله مکړه بیا به دغه شانتې واقعه به درته مخې ته ودرېږي. عزتمنو د 10م کلاس طالب علم و، د مټې په چاو کې عزتمنو د یعنې سبق ویلی او دا قطعه عزتمنو د خپل ځان په خپله باندې وجلی. خو نن سبا عزتمنو دغه د جنکو یارانې شروع شوي دي په موبایل باندې او جنکۍ هم دغه شانتې خلکانو پسې ګرځي. نو عزتمنو زموږ د دې ویډیو مقصد هم دا ده چې خپلو ماشومانو نه موبایلونه لرې وساتئ. یو ساده موبایل وله ورکوئ چې صرف په رابطه وسره ساتئ چې زویه کمو ځای کې نور دغه سمارټ موبایلونه او دغه شانتې عزتمنو نور ډېر شیونه ترنه لرې ته نه ساتئ. زموږ د عزتمنو ترنه زه معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان وه چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.